نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة البقرة پارا نمبر 1 آیت نمبر 7. خلاصه د رکو پس داغینا لفظی ترجمه. بیا هم ذکر د نعمتونو د په بنی اسرائیلو میدان کې پاتې کې د اوبور تنوي. راغله موسی علیه السلام ته ویل چې زمنګ د پاره د رب العالمین نه اوب اوغواړه. وغی ته اوب میلاو شي. د کاڼي نو د معجزه ده حضرت موسی علیه السلام دوی ویل چې مونږ یو قسم خوراک باندې صبر نکو من سلوانه بلکې مونږ ته د ذمہداري اجازت میلاو شي چې مونږ کشت کرونده شروع. دغه شانتي دوی په ګناهونو کې مبتلا شو. انبیا دوی په شهادت باندې اورسول. کفر او کفایتونو د الله باندې. رب العالمین په دوی باندې ذلت راوس غریبی راوستا او د الله په قهر غضب کې مبتلا شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. واذ استسقى او کله چې طلب د اوبو وکړو موسی حضرت موسی علیه السلام لقومه د پارا د قوم خپل موسی علیه السلام ته ورغ. فقلنا اویل من اضرب وها بعصاك فهمسا خپل سرا الحجر دغه غټی لره. موسی علیه السلام هغه امسا غټی تر اخلاص کړ لکه څنګه چې په دریاب باندې پورې وځ هغه امسا دریاب تر اخلاص کړه. دریاب ورته او چلار ورک او دلته اوس هغه امسا غټی تر اخلاصي هغه غټ ورته عبور. دین عام غټه مرادو یا خاص غټه مرادو مفسرین مختلف اقوال لیدي. فانفجرت پس روان شوی منه دغه غټینا 12 عینا. دولس چینی د بنی اسرائیل 12 قبیله وی 12 خاندانونو د هر خاندان د پاره ځان لا طرف. قد علم یقینا پیجاندلو کل اناس هر ډلې مشربهم ګدر خپل لرا او اویل من کلو خری واشربوا اسقي من رزق الله د رزق د الله نا. ولا تعثوا او مگر زي مخوري گئی فی الارض پزمک کی مفسدین فساد کونکی او د الله اطاعت نکول د رسول اطاعت نکول گناهونه کول دا فساد فی الارض. واذ قلتم کلچ ویل تاسو اے بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر هچری صبر نکوم علی طعام واحد پیو قسم خوراک باندې هر وخت دغه مړزان من او سلووی دی باندې موږ صبر نکو. فدعو اغوانا دعا وکړه لنا زمنګ د پارا ربک د رب خپلنا یخرج لنا چرا وباسی مونږ مما هغساتم بیت الارض چرا زرغونوی زمکا من بقلها د سبزی د هغینا وقثائها او د بادرنگ د هغی وفومها اوگا د هغی وعدسها او دال د هغی وبصلها او پیاز د هغی زمکینا. بس مونږ ته دا شیزونه پکار. قال موسی علیہ السلام ورته ویل اتستبدلون آیا بدل کی اخلی تاسو الذی هغسه هو ادنا جغما مولیدی لاندې دی بالذی پایوز د هغه سکه هو خیر چغه غور دی. من سلوا پرګ دی دا شیزونو خوخوي بس چې خوخم دی. اهبتو کوس شی مصر یو خارتا فان لکم یقینا استاسو د پاره بوي التا ما هغه سالتم چې تاسو یې غواړئ. زمینداری شروع کړي ملاوی کی بدر. وضربت او اوهل شو علیهم پدوی باندې الذلت ذلت چرته چې یو سمرم چې مالدار وي ذلیل وي. والمسکنه او غریبی چرته چې په کوم حالات کې وي بس غریب بزان ښکار. وباء اختشوا بغضب فغضب سرا من الله د طرف د الله نه. دا ولی ذالک دا زکا بانه چې یقینا دوی کانو یکفرون بیاات الله کفر کولو پیاتونو د الله باندې انکار شروع کو د ایتونو د الله. ويقتلون النبیین بغیر الحق او وجلب پیغمبرانو لرا پنا حق سرا. اغویم ویل چې دا نه حق او دومره هغه ګناه کې نه نوته لونه دومره تور شو ایتونو نه انکارم شروع کو د انبیو قتل ورته قتل نخکار کې. ذالک دا پدی وجبانه بما عصوا په سبب دا نافرمانی د دوی په سبب د نافرمانی کولو د دوی. وکانو یعتدون او دیو زیاتی کون کی